مور پلار سره حسن سلوک وکړو نو دغه به زه شپېته کاله عمر ورکوم او که به دې بدسلوکۍ مور پلار سره وکړله نو بیا به دې ته 40 کاله عمر وي نو دې طریقې سره که د مور پلار سره بدسلوکۍ وکړې وي د عمر به ورته رقم کوم شپېتو په ځای به 40 کاله کم او دویم داسې اولاد به ور نصیب کم چې هغه اولاد به د سره نافرمانی کوي هغه اولاد به د سره بدسلوکۍ کوي مولانا اسلم شیخ بوری رحمه الله لوی مفسر تیر شوی د په کراچۍ کې او بیا ظالمانو شهید کړلو خپونه معذور په دې لاره کې یو کس وکتلو مچانه ورباندې ناسو ډېر په تکلیف کې یو بل کس ولګېدل هغه ته ټیکاله ویر کړله روټۍ ورته ویر کړله خو داسې طریقې سره ور واچوله لکه یو سپي ته ټیکاله ته اچوي نو دې ورباندې ډېر زیات ترس راغللو نو دې ډرایور ته ویل دا ګاډی واپس کړه واپس یې کړلو زه ورغلم څه وکتو ما ورنه تپوس وکړو چې نوجوانه څه په تکلیف کې څوک د نشته نو هغه ورته چې مولانا صاحب ما ته دعا وکړه چې الله ما ته بس همدغه سزا راکړي الله ما آخرت سزا نه وساتي ما ورته څه مسله ده وی بس دعا راته کوه ما زه اصرار وکړلو نو ما ته وی د کوم حالت کې زه پروت یم دا د امام مور بد دعا ده د مور بد دعا سزا کې زه گرفتار یم وی څه کې سوا وی زه به شپې ناوخته راتلم کور ته او ګډو وډو خلکو سره به زه کېناستلم مور به زه بې عزته کولم پلار مو ونه نو مور ما ته وایي چې د بې ځایه خلکو سره مه کېنه بې ټیم هم کور ته مه رسه په ټیم باندې کور ته رسه ما به د مور خبره نه منله بدقسمتۍ وایي ما زه شپې راغلم یوې شپې ناوخته مور ما ته بدې ردې وویلې بې عزته یې کړلم زه په ځان پوه نه شولم زه ولګېدلم مور ته په مخ باندې یوه چپېړه ورکړله مور مو وویله اوس مور په ژړا شوله مور دغه پلاو الله ته اوچت کړو چې خدایه د دغې بچي سزا دنیا کې هم در نه غواړم او آخرت کې هم در نه غواړم الله دنیا کې هم سزا ورته ورکړه او په آخرت کې هم الله سزا در نه غواړم بعضې ټیم دعا ټیم د قبلېدو وي که هغه دعا وي او که هغه بد دعا وي نو مور ته به دعا وکړله زه ولګېدلم څه ورځې نه وې تېرې شوې بار ته ووتلم پټي کې روان وم یو سپی راغللو وایي چې چېرې معمولي غوندې وکړېدلم هغې نه بعد اسپتال ته راغلم هغه پلار هغه زخم زیاتېدلو تر دې پورې چې اسپتال کې علاج ډاکټرانو وکړلو نه کېدلو ډاکټرانو زه اسپتال نه مروبسلی یم چې څه تا علاج نه کېږي بالکل سمپل زخم ده نه کینسر ده نه بله بیمارۍ ده نه بله بیمارۍ ده هغه سپي چې چلیم دغه زخم ته ګورې دا زخم نه جوړېږي ورځې نه بلې ته خرابېږي ډاکټران هم ورباندې ستړي شولو او اوس ټولې محلې زه غورځولی مور مو بیا وفات شوله مور ته مفی ونه کړله او دې حالت کې ته ما ګوري خو زه دا یم چې دنیا کې دومره سخته سزا ما ته میلاو شوله آخرت کې ما څه سزا وي ما ته دعا وکړه چې الله تبارک وتعالی آخرت سزا نه ما وساتي زما عزتمندو درخواست دا ده مور و پلار ته چاته چې الله تبارک وتعالی مور و پلار ورګړي دي نوجوانۍ کې بچی هغه په ځان نه پوهېږي مور و پلار ته هغه سره بدسلوکۍ هم کوي هغه ته کنځلې هم کوي هغه ته بدې ردې هم یې هغه سره ته تکلیف هم رسوي خو تا ته پته نه لګېږي چې د دې وبال څومره ده او د دې انجام څه ده کم انسان چې د مور و پلار نافرمانه وي هغه په کاروبار کې هم برکت نه وي هغه په عمر کې هم برکت نه وي هغه په زندګۍ کې هم برکت نه وي او کوم بچی د مور و پلار فرمان برداره وي خاورې نه ورته الله سنا جوړوي او کوم کار ته کاروبار ته لاس اچوي الله تبارک وتعالی هغې کې برکت اچوي او داسې اولاد ور نصیب کوي چې هغه اولاد به دې سره حسن سلوک کوي نو ما تاسو ټولو په خدمت کې همدغه درخواست ده چې رمضان مبارک میاشت ده که چا نه مور و پلار ناراضه وي صدق دل سره توبه وباسئ او مور و پلار خپو کې راورغړئ مفی ورنه وغواړئ چې موږ معاف کا او دا عزم وکړئ چې بیا به مور و پلار مخته زه نه ورځم او که به مور و پلار ناراضه درنه تللي وي وفات وي هغې پسې صدقې وکړه که وس در رسېږي دعاګانې ورپسې وکړه منځونه ورپسې وکړه ثواب یې هغې ته وبخه او دغه کوم دوستان دي هغه دوستانو سره تعلق هغه برقرار ساته دې طریقې سره به الله تبارک وتعالی تا ته بخښنه وکړي الله د موږ تاسو ټولو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي اخلاص سره دعا وکړئ الله د څه زموږ قبول منظور کړي په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي الله موږ تاسو ټولو ته د مور و پلار خدمات توفیق نصیب کړي چا مور و پلار وفات دي قبرونه نور نه ډکي چا ژوندي وي الله صحت سره کامل صحت سره عافیت زندګۍ ور نصیب کړي الله څومره پریشان حال دي ټولو پریشانۍ ختم کړي الله مسلمانانو روزي قبول او منظوري کړي طاعات عبادت تلاوتونه ذکرونه منځونه تراویح الله ختمونه ټولو ته قبول او منظور کړي الله مسلمانانو دعاګانې قبول او منظوري کړي تاسو سوالو کې چې خدای مونږ ګناهونه معاف کړي مو والدینو ګناهونه معاف کړي مو حقدارانو ګناهونه معاف کړي امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګناهونه معاف کړي الله علماء ته په هر میدان کې بری او نصیب کړي الله کم خلق علماء ته عزت په نظر ګوري تور ته عزت په نظر وګوري کم خلق علماء سره مدد کوي تور سره
مدد وکي الله کوم خلق علماء ته په عزت نظر سره ګوري الله بدله ورته دنیا او آخرت کې ور نصیب کی الله دې جامع ذریات غیب نه مهیا کی الله کوم خلق دې مدرسې سره تعاون کوي تور سره تعاون وکي الله دغه تعاون نه پسخ وخت کې بکار را وسره کی امام مشر رضی الله عنه رسیب سفر کې دا ډیر خلکو قدر کړي دا څوک قدر کوي الله ټول قدر وکي الله ټول تعاونونه قبول او منظور کی الله دې مدرسې ته خلکو زونه مایله کی څومره مدارس دي مساجد دي مراکز دي خانقاهونه دي علما طلبه مجاهدین حق دي الله ټول حال باندې رحم وکي بران متعلقم دعا وکړه الله بران رحمت نازل کی الله ایت بندگانو ته تکلیف تا الله روزدارو ته تکلیف تا الله حیواناتو ته تکلیف تا لوی خدای په خپل مخلوق باندې رحم وکي زرت زر بران رحمت په قدر حاجت نازل کی کمی ګناه د وجنه بندغه ګناه متماف کی اچا د ګناه د وجنه بندغوی ته ګناه معاف کی مسافرم خوشحال ساتي الله مټول ناراضي شي او فیدم الى الله ان الله بصیر بالعباد